مشکات کې اولا احوال د مصنف بیانو صاحب المصابيح صاحب المشکات چې کوم دی مشکات المصابيح د دې د مصنف احوال دا چې امام ولی الدین دی نوم دی محمد ابن عبدالله محمد ابن عبدالله الخطیب التبریزی محمد ابن عبدالله الخطیب التبریزی خاجی دا د اتمې صدۍ په ښایسته او ښکلو علماو کې دی بقیة الاولیاء قطب العلماء دې ته ویل کېږي دا ډېر عابدو پرهیزګار او عالمو داسې علم یو چې په دا وخت کې د مثل نه و د په عصر کې نو دې وجنا شیخ الامام ولی الدین محمد ابن عبدالله الخطیب التبریزی خاجی دا محمد ابن عبدالله خطیب التبریزی دې د مصابیح اکمال کړی دی مصابیح د چا کتاب دی د امام محی السنه ابو محمد البغوی چې دا وفات شوی دی په 1514 کې وفات دی حاجی او هغې دپاره بابونه ذکر کړي دي د هغه صحابي ذکر کړی دی چې حدیث یې د هغه نقل کړی دی د هغه کتاب ذکر هم کړی دی چې د هغې کې د هغې نه حدیث را نقل شوی دی او په هر باب کې زیات کړي د صحاحو نه او د حسانو نه پوښلې یو فصل کې سیوا کړی دی پوښلې دریم فصل هغې ذکر کړی دی او نوم یې ولیکلی مشکات المصابیح او د دې نه فراغت کړی دی د جمعې ورځ وه آخر د ورځ د جمعې د رمضان په 230 کې د دې نه فراغت کړی دی دویم د دې پر اسماء الرجال دی پوښلې د خپل کتاب پسې ورپسې الاکمال فی اسماء الرجال او دا غي په 240 کې دا غي نه فراغت کړی دی د دې شرح کړی دا علامه حسن ابن محمد الطیبی او دا د صاحب المشکات در حقیقت استاد دی او شول خبره مانی او مشوره کړله د شیخ ولی الدین سره د دې ری په دې باندې متفق وا چې په مصابیح باندې دې تکمیله وشي مشکات المصابیح نو کم تقصیر چې د هغې نه واقع شوی دی نو طیبي صاحب د هغې به تکمیل کړی دی وشولې نو جمع کړي دي احادیث د مشکات د مصابیح نه او سند یې که سند کړی دی هر حدیث خپل راوي ته د هغې نسبت کړی دی مثلا د عن ابي هريره او هغه کتاب چې کوم کتاب نه اخراج کړی دی مثلا رواه مسلم یا ابو داود بابونه ذکر کړي صحاح حسان
په اکثرو بابونو کې د یو فصل دریم سیوا کوي چې هغه ته ملحقات وایي. نو کتاب د دې مشکات چې دی دا د احسن الکتب مصنفونه دی په دې باب کې، ځکه ایښي دي دلایل د احکامو موافق د هغه څه نه چې فقیه عالم چې دا هغه ډېر ښکلی ګڼي. دې وجې نه راغونډ شوي دي په دې باندې ډېر متعبدین خلک او مشغول دي په تدریس د دې باندې علما یې مضبوطو پوه شوله خبره باندې او اقرار کړی په فضیلت د دې کتاب باندې هغه ائمه چې کوم پوهې دي. کله چې فارغ شه دې تمامېدلو نه پوه شوله خبره باندې نو علامه طیبي وایي چې ما پیسې را اوچتې کړې په شرح دې کتاب باندې چې کوم ګران الفاظ چې د هغې زه تشریح وکړم چې هغه مشکل دی حل شي او د هغې نکتې ښکاره شي، لطایف ښکاره شي. نو دې وجې نه علامه طیبي صاحب په دې باندې حاشیه او شرح لیکلې ده. حاجي صاحب مشکات د دې فراغت کړی دی خپل کتاب نه په 230 کې او اکمال چې پې لیکلی دی په 240 کې. نو یو دا چې شیخ ولی الدین محمد بن عبدالله الخطیب التبریزی دا د صاحب مشکات د دې مصنف دی، مصنف د مشکات دغه دی. سلسله د سند د شیخ الکل چې مولانا محمد اسحاق دهلوي دی تر مصنفه پورې شیخ ولی الدین دی. هغه وایي چې لوستلی دا کتاب پوه شوله خبره باندې زمونږ استاد شیخ الکل محمد اسحاق المحدث دهلوي د شیخ عبدالعزیز محدث دهلوي نه، هغه د شاه ولی الله دهلوي نه، هغه د شیخ ابوالطاهر مدني نه، هغه د شیخ ابراهیم کردي نه، هغه د شیخ احمد قشاشي نه، هغه د شیخ احمد شناوي نه، هغه د سید غضنفر نهروانی نه، هغه د شیخ محمد بن سعید میر کلانی نه، او هغې د شیخ المکه دی، او هغې د سید نسیم الدین میرکشاه نه، او هغې د سید جمال الدین نه، هغه د سید اصیل الدین شیرازي نه، هغه د شیخ شرف الدین جوهری نه، هغه د شیخ پوه شولې امام الدین الساوجي نه، او هغې لوستل کړي دي د مصنف د مشکات المصابیح شیخ ولی الدین محمد ابن عبدالله الخطیب التبریزی نه. او هغه دی چې تالیف یې کړی دی او فارغه شوی د جمع کولو دی نه په اخرنۍ ورځ د جمعې د رمضان المبارک پوه شولې خبر حتی کې د شوال میاشت راښکاره کېدله 230 کې. یو حال بیان شو مصنف د مشکات، دویم سلسله سند تر مصنفه پورې. د علم حدیث تدوین د دې تدوین اول شوی دی په زمانه د رسول الله سلام کې، لکه حدیث مسلم کې راځي نبی علیہ السلام بیان کو په حجۃ الوداع کې ابو شاه ویلا داستا بیان زما دپاره ولیکئ یا رسول الله. نبی علیہ السلام صحابو ته ویلا دا وله ولیکئ. بل حدیث کې راځي چې و عبدالله ابن عمر ابن العاص چې دی به لیکل کول او ما لیکل نه کول. بل یو حدیث کې راځي چې علي رضی الله عنه تپوس وشو چې تاسو نبی علیہ السلام خاص کړي په دین؟ هغه ویل نه، سوا د یو کاغذ نه چې زما څه دی، او دې ته به مدونه صادقه ویله.
دویم ځل تدوین شوی دی په زمانه د عمر بن عبدالعزیز کې. دریم ځل تدوین یې کړی امام بخاري صاحب مشکات چې دی دا د کتب مدونهونه نه دی په علم حدیث کې، بلکې دا ناقل دی د کتب مدونهونه. ښه جي هر چې هغه حدیث دی چې نبی علیہ السلام ویلو چې فلا تکتبو دا مه لیکئ، هغه محمول دی په ابتداء الاسلام باندې. نو مشکات په کتب مدونهو کې نه دی، مشکات په کتب ناقلهو کې دی. ښه جي علم حدیث تعریف: علم بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين من اقوالهم وافعالهم وتقريراتهم. علم حدیث څه ته وایي؟ چې نقل د پیغمبر او د صحابو د تابعینو نه د هغې اقوال افعال تقریرات، دغه ته حدیث وایي. چې نقل وي پیغمبر نه، صحابو نه، تابعینو نه، د هغې اقوال افعال تقریرات. موضوع د علم حدیث، موضوع د علم حدیث سند او متن دی، سند او متن. او غرض د علم حدیث معرفت د صحیح دی د غیر نه. علم حدیث غرض چې دی چې تب کې صحیح وپېژنې د غیر صحیح نه، او که صحیح او غیر صحیح په منځ کې فرق نشي کولی، نو تا ته به غرض د علم حدیث نه دی معلومه. غرض د علم حدیث معرفت د صحیح دی د غیر صحیح نه. بقایا یو اصطلاح ده د علماء د علم حدیث، ان شاء الله آینده درس کې هغه بیانوو. هغه اصطلاح چې اصطلاح د علماء د علم حدیث کوم اصطلاحګانې دي، هغه بعضې اصطلاحګانې بیانوو.